السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم تفهیم. مونږ دلته خټک بلډینګ کې ولاړ یو او دلته نن د احد خان خټک ګروپ چې کوم دی ناظمینو ګروپ دی د هغې پاور شو ده په نوښار کې سیاسي ګهمه او سیاسي جوړ ټوړ هلې ځلې هغه په عروج باندې دي. د دې نه مخکې د دې کومه پاور شو پیر سباق کې وه، نو شیرکلا کې وه، نن د دې اخري پاور شو. نو دې حوالې سره به مونږ خبره کوو د جلسې چې کوم منتظمین دلته خالد خان دی، اشراف دی، نو دی سره به خبره کوو چې دې کې به څومره کسان راځي، دا به څه ټیم شروع کېږي او څه انتظامات به اشراف وایي. څه به وایي تاسو دا نن چې کومه پاور شو ده ما ورته نوم پاور شو وکړې، خو زه خو ګورم انشاءالله دومره وام به راځي چې خلک به مونږ ګوري او زه به د هغه الله نه سوال کوم چې یا الله دې مونږ دا شو کامیابه کړي، ځکه چې داسې وخت دی چې دې کې هر سړی د کور باندې په کور کې خو زه به خیر دا سوال کوم یا الله نه به سوال کوم. بیا به تاسو مونږ ګورئ بل لکه ټوله دنیا به وګوري چې دا څنګه شو. دا خو زموږ یو پروګرام دی، شو خو مو نه وه پروګرام دی او دا به انشاءالله د خلکو ته پته ولګي چې دا شو ده خو پاور شو څه دي. دا د تن څومره خلک به راځي؟ یاره انشاءالله زما په دې باندې 2000 نه بعد باندې انشاءالله کم وي انشاءالله. په دې وخت کې ستاسو مقابله را پرویز خان سره چې دوه ګروپ په پی ټی آی کې جوړ شوي دي، هغوی د بل اوس پاور شو که هغوی وایي چې موږ تقریبا 50,000 کسان راوستي، بیا تاسو مرکه چې موږ پاور شو کوو دې نه به زیات راوړي، نو تاسو کورسۍ څومره وړي نو څومره خلک تاسو دې پاور شو ته داسې کار دی چې هغه مطلب دنیا وغټه چې هغه پاور شو څنګه وه، مطلب خلک پکې څومره وو او ټول دنیا ته پته ده چې بس 2000 مطلب پیسې خلک وو او دا موږ وایي دا خو د کڼ په سره مطلب بار په سره نه ده، کڼ په سره ده. دې کې به د بار خلک دومره نه او به خامخا راځي شو د باراشي مطلب دا پروګرام به ګوري او د کڼ خلک به انشاءالله $1 نه برابرې. او د دې پاور شو مقصد به دی چې تاسو به اختیاري سره مکمل حمایت اعلان کوئ. دا چې داسې کار ابه چې په ټایم باندې پته لګي موږ دا شی دې لپاره کوو چې دغه پته لګي دا کوم چې مطلب هلته ناست دی عمران خان ناست دی چې ستا په پی ټی آی کې مطلب دا کومه لوبه روانه ده مطلب څه دي مین خبرې موږ دا چې موږ ځان وښو چې دلته کې دا چې کوم د احد خان سره څومره مطلب دنیا ناسته ده او څومره خلک دي ته صرف دغه شی وګورې چې هلته سمه دي او دلته سمه دي چې کوم کس ولاړ دی عمران خان ولاړ دی دې مو ګوره او دې مو ګوره صرف تا ته زه دغه شی ښیم چې موږ عوام څومره دي، زه صرف دلته دغه شی ښیم. او دې کې به اعلان تاسو کوئ چې موږ اختیاري نه جي نه دا ټول ګپ شپ دی، دا خو د هر چا خپله خوښه ده چې څوک کوم خوځي. د صوبایي الیکشن چې کوم ضمني الیکشن را روان دی باره کې به څه خبره نه ضمني الیکشن نه دا خبره بلې موږ به صرف خپله بیان کوو وایي دا چې کوم زموږ په اډه باندې دي یا د احد خان په اړه به صرف دا شو کوو چې عمران خان ته پته ولګي. ګرانو کتونکو څه به څه ټایم چالو کېږي؟ دا بجې 6:30 بجې شروع کېږي انشاءالله او انشاءالله به 10 بجې انشاءالله ورسي. ګرانو کتونکو دلته خټک بلډینګ چې کوم چوک دی مانکي چوک سره نو هلته کې انتظامات هم شروع دي، د هغې ویزټ به هم درکوو. دا سټیج جوړېږي ډېر ټرک دی او بل طرف ته چې کوم ډسپلې دپاره سامان راغلی جدید ټکنالوژي د هغې استعمال هم کېږي. نور ملګرو سره به خبرې کوو.